او د خالد بن ولید رضی الله تعالی د اسلام راوړلو واقعا ډېر عجیبه ده. د اسلام ډېر سخت دشمنو په غزوه احد کې چې څومره شهیدان شي په هغې کې خو د لاسو که نه د شاغړي په غونډۍ باندې راوختو او دا ډېر غټ جنګجو هم و. خو دوی زما په زړه کې یو ځل د دې اسلام محبت پیدا شو. هغه څنګه دا نبی علیه الصلاة والسلام چې په غزوه حدیبیې ته را روانو که نه ما ملګرو ته ووي چې ځای ورته سي کوئ چې دوی راځي چې موږ په لاره کې حمله وکړو. دوی به دغلته کې پړاو اچوي موږ چې دوی څنګه پړاو اچوي موږ به ګیر چاپېره ناستو موږ به ناڅاپي حمله وکړو. موږ ناستو هغې ځای ته ناڅاپي نبي علیه السلام لاره بدل کړه هغې ځای ته ورو رانغې حالانکې څومره قافلې چې به راتلې دغې ځای ته به راتلې او نبي علیه السلام هغه لار پرېښوده په بل طرف لاړو. ما دې ملګرو ته ویل چېرې دا سړی خو ډېر څه عجیبه غونته سړی دی. موږ ورته دلته کېناستو او ډارې کې لاره بدل کړه. ما ورته چې خیر دی بل یو ټیم را روان دی هغه ټیم کې دوی مونځ د سره هم نه پرېږدي چې هغې ته صلات وسطا ویلی شي د مازدیګر مونځ د مازدیګر مونځ دوی د سره نه پرېږدي ځکه حدیث مبارک کې راځي چې د مازدیګر مونځ نه قضا شو نو اهل و عیال ټول د هلاک شو. نو دوی د مازدیګر مونځ نه پرېږدي بالکل نه پرېږدي. نو چې دوی په مانځه ودرېږي که نه موږ به پرې حمله وکړو. موږ په دې کې ناستو چې د مازدیګر مونځ ټیم شو نبی علیه السلام صلات الخوف وکړو. صلات الخوف طریقه دا ده نیم ملګري په ځان پسې ودرول نیمې چوکیدارۍ ته ودرول. نو چې یو رکعت هغه یو څه کسان د نبی علیه السلام سره وکړو بیا هغه چوکیدارۍ ته ودرېدل هغه نور راغله په نبی علیه السلام پسې ودرېدل. په دې طریقه نبی علیه السلام مونځ وکړو او مې مونځ وکړو او مې چوکیداري کوله که نه. ما دې کسانو ته وویل چې یقین په الله وکړه په دې سړي سره خو هېڅ نه کېږي سره اوس غیبي غونته کې امداد دی. ده خو چې کوم ځای کې مونږ ورته کښېنو نو بس دا طریقه بدله کړي دا سره څه غیبي غونته کې امداد دی. وایي هغې ځای کې زما په دې زړه کې د اسلام لږ مینه پیدا شوله. بل چې کوم ځای طرف ته به غزا له لاړم د جنګ له لاړم که نه وایي ښه د خپل قبیلې د طرفه به مې جنګ کو خو چې واپس په راله په دې زړه کې به خفه وم مړه چې دا ته خپل ملګري وجنې خپل قبیله وجنې خپل خلک وجنې ته څه کوې څه په لاس راځي. خو به هر حال د خانداني غیرت او په هغې کې لګیا وم چې ډېر تنګ شوم که نه ما دا اراده وکړه چې شام ته ځمه هلته به یا یهودي شمه یا به عیسایي شم مسلمانېدی خو ځکه نه شمه چې د دې پیغمبر خلاف ما دا خو زما سخت دشمن دی نو زه به ځم د ده څه ته به وم چې په تا ایمان راوړم جاهلیت غیرت وکنه. په غزوه بدر کې زره د خلاف ولاړم په غزوه احد کې زره د خلاف ولاړم په غزوه خندق کې زره د خلاف ولاړم هر ځای کې ما سره جنګ کړم اوس به ایمان راوړم. ما وی چې زما شام ته یا به يهودي شم او یا به څه شم عیسائی شم او د خپل مذهب راته بد ښکاري ځکه څه ګټو ته سجدي لګو دا موږ څه کوو که نه. دا مې اراده وکړه زما یو ورور دغه نوم ولیدو هغه مسلمانو نبی علیه السلام دی ولید ته وویل که ما دې ورور ته چېرې دا خالد ډېر هوښیار سړی دی ډېر عقلمند سړی دی او د ده د عقل او هوښیارتوب لږې خو بل ځای کې لګي نو چې دا په اسلام کې ولګېده څومره به ښایي ته ورته د اسلام دعوت ورکړه ورور ته ولې وویلو که نه. دا ورور مې ما پسې خط راولېږو چې ما پسې خط راولېږو ما ته وی چې اسلام ته راشه. امام چې ضرور خط ولیدو ما ته وی چې نبی علیه السلام ستا صفت کړی دی لږ اسلام ته راشو چې دا خبره مې واورېده بیا په ځان نه پوهېدم چې نبی علیه السلام زما صفت کړی دی. نبی علیه السلام چې دا ډېر هوښیار سړی دی ما اراده وکړه چې ځم مدینې منورې ته. خو ما چې یوازې به څنګه ځم نو لاړم بل ملګری مې کته عثمان دغه صفوان ابن امیه دا د امیه زوی امیه ابن خلف په غزوه احد بدر کې چې مردار شوی دی صفوان پسې لاړم ما ورته وی چې صفوان ما ورته وی چې هو ما چې په زړه کې مې یو خبره ده ما ته وی چې څه ما چې څه خو د پیغمبر نه ډېر متاثره مې ایمان پرې راوړم نو کو تا پرې راوړم ښه خبره ده چې دواړه ملګري شو مدینې ته لاړ شو زمونږ د قبیلې سړی دی زمونږ د خاندان سړی دی په ټول دنیا به حکومت کې موږ خو به بد نه ښکارو که نه او هغه کومه خبره کوي ښې خبرې کوي. صفوان راته وویل که نه چې کو دا ټوله دنیا په ایمان راوړی یو دشمن یې پاتې شو هغه یو دشمن به یې زه یم. صفوان وی چې یو دشمن به یې زه یم زه په دې ایمان نه راوړم. ما چې ټیک ده صحیح ده لاړم عکرمه له دا مې دوست و د ابوجهل زوی عکرمه ته مې وویل چې عکرمه یو کار نه کو چې په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو. عکرمه راته هم دا ټکی وي کو ټول خلک په ایمان راوړي او اخري دشمني پاتې کېږي هغه به زه یم. بیا په دې عکرمه رضی الله عنه ایمان راوړی په فتح مکه په ورځ باندې
بیا لاړم عثمان ابن طلحه لا ما ته چې عثمان یو خبره کومه په لکه یو خبره راوړي خو چې ته وراره جواب راکړې نو عثمان ابن طلحه چې وایي څه خبره ده ما ورته چې دا پیغمبر نه دی محمد صلی الله علیه وسلم دی خو ډېرې ښکلې خبرې نه کوي دی وایي زنا مه کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي دی وایي لورګانې مه وژنئ نو ښه خبره کوي که نه کوي دی وایي د ګټو د لوټو سجدې مه کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي وایي خپلولۍ مه پرې کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي عثمان ابن طلحه راته وایي چې ویل څه غواړې خبره وکړه ما ورته وایي چې ایمان پرې نه راوړو وایي چې ما خو د بېګانې اراده کړې ده خو تا ته مې نه شو ویلی ما خو هم د بېګانې اراده کړې ده ما ورته وایي چې زه ملګری مې پیدا شو ما ورته وایي چې زه وایي چې یو ځای د مکې نه اوزونه خلک را باندې شکي کېږي یو مقام ورته وخو چې هلته راځه زه به مالته وتیم ته مالته وځه راځه هلته لاړم چې عثمان ابن طلحه هلته موجود و هلته کې یو ځای شو روان شو چې اوس لولی په لاره کې خو د مکې یو سردار ولید عمر ابن عاص دا په کفارو کې د ټولو نه هوښیار سړی حسابېدو د جنګ څومره مشورې چې به ده ورکولې ډېر هوښیار سړی عقلمند سړی د جنګ دا چارونه به ټول ده جوړول مونږ چې دی ولیدو مونږ چې پاک ربه دا کوم ځای ګیر شو دا خو عمر ابن عاص دی چې ده ته به اوس څه وایو ده ته به څه وایو دا خو زمونږ مشر دی مونږ ورته وایي چې یاره مونږ ته وایي چې څه کوئ لکه مونږ ورته وایي چې ته څه کوې وایي چې نه رښتیا ووایه چېرته روان یې مونږ ورته څه نه وي وایي چې راته ښکاري مدینې ته روان یې کو مونږ ورته چې ښه رښتیا درته ووایو نو مدینې ته روان یو عمر ابن عاص راته وایي چې راځئ زه هم ملګری یم زه هم مدینې ته ځم راځئ چې درې واړه په ایمان راوړو راځئ چې درې واړه په ایمان راوړو ویلاړو چې مکې ته ورسېدو یو ځای کې خو هلته اوښان کېنول ورور مې راپسې راغی چې نبي علیه السلام ستاسو د راتلو نه خبر شوی دی او ډېر خوشحالېږي نبی علیہ السلام چې خبر شو کنه چې دا درې واړه را روان دي نو نبی علیہ السلام فرمایل مکې د خپل زړه ټوکړې مونږ ته راوویشتې مکې د خپل زړه ټوکړې مونږ ته راوویشتې خالد را روان دی عمر ابن عاص را روان دی عثمان ابن طلحه را روان دی دا خو د مکې د زړه ټوکړې هغه مونږ له رالې نبی علیہ السلام ډېر خوشحالېږي ورور مې راپسې راغی چې تلوار کوي نبی علیہ السلام ستاسو په انتظار کې دی زه چې څنګه ورسېدم نبی علیہ الصلاة والسلام لره که نه نبی علیہ الصلاة والسلام ته مې وفرمایل چې السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله او بیا مې د نبی علیہ السلام لاس ونیو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی کلمه مې وویله نبی علیہ الصلاة والسلام راته وفرمایلو چې خالده ما ته پته وه چې ستا د عقل به تا ایمان له راولي ما ته مخکې نه پته وه چې ستا په شان عقلمند سړی کفر کې نه پاتې کېږي ته به ایمان له راځې بیا ورته مې وویل چې د الله پاکه پیغمبر ډېر ملامت یم ستا خلاف مې ډېر جنګونه کړي دي ستا ډېر ملګري مې شهیدان کړي دي د الله پاکه پیغمبر ډېر ملامت یم ما له دعا وغواړه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې الاسلام یخدم ما کان قبله اسلام مخکنۍ خبرې ټولې ختموي مخکې چې په کفر کې څه کړی هغه ټول الله ختم کړو بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل اللهم اغفر لخالد الله خالد ته بخښنه وکړه الله خالد ابن ولید رضی الله عنه ته وفرمایل که زه د نبی علیه السلام صحابه کرام بې ځایه ځای شهیدان کوم نه اول به دې په خپله شهید کېږم زه به دې مخکې روان یم ابو سفیان رضی الله عنه فاسدو وی خالد ابن ولید ته ډېر جذباتي دا فیصلې دي د جذباتو دي چېرته شپېته زره او چېرته دېرش کسان چېرته شپېته زره او چېرته دېرش کسان خالد ابن ولید ورته غوسه شو ای ابو سفیان په جاهلیت کې خو ډېر بهادر وي دا دې اوس څه د بوزدلۍ خبرې شروع کړې ابو سفیان رضی الله عنه ته فرمایل د بوزدلۍ خبرې نه کومه خو چې خامخا د شپېتو زرو کسانو جنگ کوي که نه نو په دېرشو نه په شپېتو کسانو وکړه په څو یې وکړه نو یو تن به د څو تنو په مقابله کې راشي د زرو تنو مقابله کې که نه هغه شپېته زره او دوی شپېته کسان نو یو مسلمان به د زرو کسانو مقابله کوي خالد ابن ولید وی زما رأی خدا و چې زه به 30 کسان بیام خو چې تاسو وایي شپېته دي چې زه شپېته به بوځم نو اوبه راله ښکته مې راوړه شپېته به بوځم نو لاندې کمره کې به جګ او ګیلاس دي شپېته به بوځم نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی روان شو د ځان سره شپېته صحابه کرام ملګري کړو هغې طرف ته څو کافر دي 15,000 جنگ شروع شو سهار ټایم دی خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې جنگ لته کنه ما پسې به تر هغې پورې نه راځئ چې تر څو پورې زه یا شهید شوی نه یم یا ګرفتار شوی نه یم ما پسې به نه راځئ
چې جنگ د ورځې کېدو داسې ټیم په ټیم به یو صحابي په شپېتو زرو کې شپېته کسان چرته ښکاري خو یو صحابي به د دې جنگ نه بار ته راووت نو صحابه کرام به مویي زموږ ملګري ژوندي دي خو چې دا مازدیګر کېده که نه نو یو صحابي هم نه ښکارېدو نو ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل زما صحابه کرام شهیدان شو زما صحابه کرام څه شو شهیدان شو او په دې کې د ځان سره یو څو صحابه کرام مرګري کړي وو پای کې یو زرار ابن ازور رضی الله عنه ته د واقع ته ورستو وامه زما صحابه کرام شهیدان شو ابو عبیده رضی الله تعالی صحابه کرام ته ویل وځي چې حمله وکړو ابو سفیان رضی الله تعالی فرمایل د خالد ابن ولید خبره خو نه اوریدل چې ما پسې باندې راځي نه بځای بالکل به نه ځای وینه بځای وی ټیک دا چې دا سره ما خامني دا خړای خوريده کنه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دا ستړی ستومانه په اسور دی را روان دي صحابه کرام سره دي چې صحابه کرام خو له رسیدل کنه چې ځان سره مرګري او شمار صرف شل کسانو سره شل کسان سو صحابه کرام ورکو سلويخ تنه شپېته صحابه کرام یې بوستیو کنه سلويخ صحابه کرام ورکتي صرف شل تنه وسر رالو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ داسې اسمان ته وکتل ډېر و جوړل یا الله زب تعالی څه جواب درکوم چې ته ما ته زما صحابه کرام دی ولې شهیدان کړي زما مسلمانان دی ولې شهیدان کړي دي او زب عمر ته څه جواب ورکوم عمر براته و چې سلويخ تنه شهیدان کړو ډېر و جوړل ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ویل ابو عبیده مال سلطنه قربانه والا پکار دي سلطنه قربانه یا به خپل سلويخ تنه صحابه کرام واپس راولم یا به بدل اخلم مال سلطنه نور راکا ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل ګوره ته ډیر ستړی شوی ز په خپل زم وینا ته باندې یم زما ټول ورځ جنگ کړي خو زم سلطنه صحابه کرام سره مرګري شو روان شو چلاړو الته ورسېدو نو چې اوې قتل د کافرو 15000 مرداران پراته دي شپېته تنو سو تنه کافر مردار کړی دي 15000 شپېته تنه 15000 چرګانو نشي علالولې دا د الله امداد وو شپېته تنو 15000 کافر مردار کړي او چې غیر چا پر خپل مرګي اولټول کنه نو لس صحابه کرام شهیدان پراته لس صحابه کرام شهیدان پراته هغه خپل ملګرو ته حواله کړو زمونږ د شهیدان الته ورسوي دا واپس کړو او شهیدان د دې سره لسنه شهیدان شوی سو تنه ورکتی دیرش کسان ورکتی کړه بشپېته وکړي دیرش خدا شو دیرش ورکتی وې زما دا دیرش کسانو معلومات پکوم ځان سره مرګري روان کړو چې په کافرو حمله کو روان دي پدې کې نو تر وګو شو داسې आवाज تر وګو شو د اسونو د خپو چې وای قتل سکسان په اسونو را روان دي چې وای قتل هغه د مرګري صحابه کرامو وی تاسو چرته تلی وای موږ چې هغه کافر په منډه شنو موږ پسې ورستو روانو هغه په دې دشتو کې غلول په دې دشتو کې ته نورم ډیر شي مردار کړی دي وی ښا نو چې وای شمارلو هغه 25 کسانو 25 واپس رالو نو سو تنه ورتی 15 تنه ورکو دا 15 تنه گرفتار شي او په دې 15 تنو کې زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنہ دا ډېر عجیب صحابي خو دا صحابي پهلوانو د بدن نه پهلوانو او چا کوم ډېر زیات او بهادر مو د یو ځل د کافرو پهلوان یو تر کافرو پهلوانو د خپلم پهلوانو هغه شپېته تنو دی یوازې مقابله شروع کړه دي زرار ابن ازور رضی الله تعالی په شپېته وتنو کې شل پهلوانان مردار کړو هغه سلويخ تنه او تختیدل سلويخ تنه او تختیدل داسې پهلوانو او په الله توکل څومره چې کله غزا ته به وطن کمیس په یستو کمیس په د بدن نه استو ورتاو به کو بربند غزا ته وته زغره مره به نه چوره چاته تاسو کو زغره خونه چینو دا کمیس ولي وباسي دا ولي وباسي دا زکه وباسما اسنه چې کافر و چې د کمیس تلان دی به زغره چرته دا ونه چې د کمیس تلان دی زغره چولې دا زور تخپل بدن خو هم چې په بدن می څه شي نشته خټه ډار باندې راځه دا بربند زکه وزم چې دا کافر را باندې خبر داډه حمله کوي دا څه خو عجیب توکل ور صحابي دومره بهادر صحابي سلور زره گرفتار شوی الله ژوندې آزاد کړی دی بیا زرار ابن ازور رضی الله تعالی نو دې پکې گرفتار شوی و
چې راغی دی خالد ابن ولید زه ډېر وجړل 15 تنه صحابه کرام مې اوس هم ګرفتار دي سبانه ورځ شوه دیارجان کوم د هرقل بادشاه چې د فوج کمانډر هغه ته خبر ورسېدو وی حضرت زمونږ 15,000 کسان او هغه 15 تنه 15,000 کسان رانه وجلی دي دیارجان ډېر سخت غوسه شو تاسو خو بالکل د کار نه یای تاسو روز د دوی فکر نه درځي یو تن ورته وویلو دا مسلمانان ته تر هغې پورې نشي ختمولی چې تر څو پورې په دوی کې یو تن دی هغه دې نه دی وجلی یو تن دی پکې خالد بن ولید تی نوم دی تر څو چې د هغه نه دی ختم کړی ته دا مسلمانان نشي ختمولی نو څنګه به یې وجنه به وی قید یې که ګرفتار یې که نو ګرفتار کوم به یې څنګه کس ولا مشوره ورکړه ګرفتار دي چې هغه ډیر زیات بهادر دی ډیر زیات غیرتی دی ته پسې کس ولېږه ورته ووایه چې دیارجان وی هرقل بادشاه وی چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغ کړو هغه دومره بهادر دی چې هغه تعالی دلته رارسي نو چې دلته راشي نو ګرفتار به کې وبه دوکه ورسره وکړه دیارجان وی دا ټیک تا دا جبیل الله ابن سهم غسانی دا کوم مرتد شوی کس چې دته وی لاړ شه او هغه ته وایا چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغ کړو هغه راغی چې غیواله نو ابو عبیده رضی الله تعالی مخې ته ووتو استاسر مسلمانانو مشر څوک دی ابو عبیده رضی الله تعالی ویل وی زما استاسر هم دی زما ابو عبیده وی ته نه بل تن دی ستاسو د فوج مشر څوک دی وی خالد ابن ولید یم دغه یادو ما هرقل بادشاه چې موږ دغه په لاس روغ کو خالد ابن ولید زما په لاس روغ کوي او وی زروغ ته تیار یم وی څنګه روغ کوي وی هغه د الته غواړي او چې راشه خالد ابن ولید استه وخته ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایلو وی مزه شهید کوي دی رانا دوکه در سره کوي مزه نو خالد بن ولید وی یا خو به ما شهید کړو یا بخپل 15 ملګری راولم یا به ما شهید کړو یا بخپل 15 ملګری زما د روان شه دغه کافر سره روان دی استه وخت کافر ته مخکې دی پسې ورپسې دی انته کې د کافرو پاټک راغی ځکه اخو الله سلا کا پوش پروت ته کړه چې د کافرو پاټک راغی هغه ورته د اسن راکوشه مخکې دیارجان بادشاہ ناسته دا بیا د بیره چې ته په اسمان دی ورځي راکوش شخکته خالد بن ولید وی زه میلمه ما او د میلمه خلک بې عزتي نه کوي تاسو ما د اس نه کوزوي دا خو زما بې عزتي ده مونږ خو د میلمه ډېر عزت کوو تاسو زما بې عزتي کوئ دا زه جبیل الله ابن سهم غسانی ورسره هغې پاټک هغې پوجیان ورته وایي مونږ خو رومیان یو مونږ ته خو پته نشته رښتا ستاسو داسې رواج دی جبیل الله ابن سهم ورته وایي او مونږ عرب د میلمه بې عزتي نه کوو وایي صحیح ده مخکې ځئ په اس باندې ځه د پریخو چې لږ مخکې لاړ بل پاټک راغی هغې ورته وایي راکوز شه وایي نه کوزېږم تا سره میلمه بې عزتي کوئ بهرحال هغه ډېر ظالمانو دی د اس نه راکوز کړو اس په مخکې نه بیایي ځکه مخکې دیارجان ناسته دا دغه بې ادبي ده چې تا هغه په اس باندې ورځي خالد بن ولید رضی الله تعالی راکوز شو اوس اسې هلته وتړه هغوی ته یې د اس راله دلته وتړه هغوی د اس وتړو یو طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی بل طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی دیارجان بادشاه په منځ کې ناست دی په خشک بیابان کې ورته یو بادشاهي ځای رخ شوی دی قالینونه خواره شوي د سرو زرو کرسۍ پې پرتې دي دیارجان بادشاه ناست دی خالد ابن ولید توره راغستې ده او د امسا په شانتې د ټانکورې په شانتې په ځمکه لګی په منځ کې روان دی دا توره په ځمکه لګی روان دی چې دا څنګه انسان دی هغې خالد بن ولید ډېر پېژندو ځکه یو ځل د 15,000 کافر په یو لاس مردار کړي وو خالد بن ولید په یو لاس 15,000 کافر مردار کړي وو نو هغې چې ولیدو چې موږ دا پوځ شام ته لېږو مرداري کې دا څنګه سړی دی او خالد بن ولید د ملنګ په شانتې روان دی توره په ځمکه لګی او روان دی پوځ ورته یو خوا بل خوا ګوري دیارجان بادشاه له چې ورسېدو هغه ځان ته بله د سرو زرو کرسۍ ایښې وه درته یې ویې کښېنه په دې کرسۍ کښېنه خالد بن ولید چې لته اوچته کړه کرسۍ پې والا خوا ورته وکړه کرسۍ په لته وواله دیارجان بادشاه درته یې مونږ درته عزت درکوو ته په خپله د ځان بې عزتي کوئ مونږ درته وایو د سرو زرو په کرسۍ کې نه تا په لته وواله وایي سره زمونږ دپاره عزت دی خو په دنیا کې نه په جنت کې او په دنیا کې د مسلمان دپاره د سرو زرو ګوتۍ نشي استعمالولی نو په کرسۍ به یې څه کښېنې الله دې زمونږ په حال رحم وکړي زمونږ د سړو نه اوس ښځې رخ شوي دي سړي نه به په کویدن کې د سرو زرو ګوتۍ وړي د ده نه یې ځان له ښځه رخ کړي وي داسې ده که داسې نه ده هلک نه د سرو زرو ګوته وړي ولې دا ښځه ده ناوې ده کو
چې کوم د بې غیرتوب رسم یې هغه په موږ کې موجود دي. هلک د سرو زرو ګوتې د سره په لاسولې نه شي، دا حرامه ده. نو خالد بن ولید هغه کرسۍ پلته وواله، موږ له په دنیا کې د سرو زرو ګوتې استعمال جایز نه ده، تاسو راته سرو زرو کرسۍ ږدئ. په ځمکه کېناستو، توره یې ځان ته داسې ټک واله ودروله. هغه دیارجان ورته وایي پیسې به درکو او ځئ دا شام پرېږدئ، شامو پرېږدئ. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ستا خبره پوره شوه؟ وی او. وی موږ ته زموږ پیغمبر 3 خبرې کړې دي. وی کومې درته کړې دي؟ وی اول راته دا ویلي چې دوی ته ووایه چې مسلمانان شئ. وی دیارجانه ته مسلمانېږې؟ وی نه. وی دویمه خبره راته دا کړې چې ټیکس به راکوئ، ټیکس راکوئ؟ وی نه در کوم. وی درېیمه خبره راته دا کړې تورې ته لاس کو ورته وایه چې بیا جهاد ته تیار شئ، جنګ ته تیار شئ. نو دیارجان پوج ته آواز وکړ تاسو ورته ګورئ، دا خو دوکه وه، موږ په دوکه راغوښتلې، وجنئ یې که نه، تاسو ورته ګورئ. نو چې پوجونو تورې راویستې که نه، خالد بن ولید چې توره تاو کړه او د بادشاه په ریسټ یې کېښوده، هغوی خواته که نه په ریسټ یې وله کېښوده. ما خو به شهید کېښوړم، بیا به ما د دیارجان سر والی وي، ستاسو د گورنل سر به ماړم بیا لوځولی وي. کرنل ورته وایي ګزار ونه کوئ، سټ رانه وایي ګزار ونه کوئ، سړی خو زه ونیومه. چې داسې وکړه که نه، نو خالد بن ولید ته دا دیارجان وایي ډېر مې خوښ شو په دې غیرت باندې، کافر پرې مین شو چې دا څنګه سړی دی، د 10 لاکه پوج ته را دننه شوی دی، خبرو ته یې وګوره، خوښې شه، زړی پرې ورغی. وایي داسې کار کوو که نه، لاس یې ورته راوګد کړو دوی بادشاه، وایي دوستي کوو، مرګتیا کوو، ورورولي کوو. که ستاسو مسلمانانو زه ګرفتار کړم ته به ما ازادوي، او که زما ملګرو ته ګرفتار کړې زه به تا ازادوم، وروري کوو، خوښ مې یې. خالد بن ولید له دا لاس ونیو، داسې وله ټېل وو چې د مسلمان او د کافر ورورولي نه کېږي. اول مسلمان شه، ته به زما امیر او زه به ستا خادم یم، زه به دې خپلو ته ناست یم، اول مسلمان شه. دیارجانو ته یې مسلمانېږم خو نه. بیا دیارجان بادشاه د خپل سر ته لاس کو، یو خول یو ټوپۍ په سر و، پای کې ملغلرې پیغلې شوې وې، هغه یې وله ورکړه. وایي دا ټوپۍ په هدیه کې واله او ما له دې د خپلو ټوپۍ په هدیه کې راکړه، دا به زما سره ستا د لاس نه ښایي. خالد بن ولید د خپل سر نه هغه ټوپۍ ته لاس کو، ور یې وله کړه، دا واله تر سره زما د لاس نښه شوه، او ته کافر یې، زه ستا ټوپۍ نه اخلمه، ته د کافرو هدیې نه قبلومه، هغې پای کې ملغرې لګېدلې وي. نو دیارجان بادشاه وایي داسې عجیبه سړی دی. پوج ته یې وایي په ده به ګزار نه کوئ، دا زما میلمه دی، دی به خپل ځای ته بلکل روغ رمټ واپس کوئ، روغ رمټ به خپل ځای ته په ویښته وله ونه بلسئ. خو ده ما له خپله ټوپۍ هدیه راکړه او زما هدیه نه قبلوي. وایي د ده زما سره 15 کسان ګرفتار دي، هغه ورله زه په تحفه کې ورکومه. 15 کسان چې ما سره کوم ګرفتار دي، هغه ورله په تحفه کې ورکومه او هغه ورسره ملګري کوي. خالد بن ولید د خپلو 15 صحابه کرامو نه مخکې را روان دی، توره په ځمکه باندې لګی او را روان دی، د کافرو د لښکرو نه راووتو چې د صحابه کرامو اواز نظر پرې ولګېد، د صحابه کرامو د نری تکبیر د الله اکبر چغې کړې. حدیث مبارک کې راځي صحابه کرامو رفع اصواته بالتحلیل والتکبیر والصلاة علی البشیر النذیر، په الله اکبر، په لا اله الا الله او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په درود شریف سره په لوړ आवाज باندې چغې شروع کړې. 2,000 صحابه کرامو आवाज شروع کړ، څومره په تیزه چغه شروع کړه. یو روایت کې راځي وایي حتی جوابته الجبال، حتی در دې پورې چې غرونو ولم جواب ورکو. غرونو جواب داو چې کله سړی تیز आवाज د غرونو په خوا کې وکړي نو انګازه لاړه شي، بیا دته واپس راځي، د غرونو نه انګازې رالی، د الله اکبر، د لا اله الا الله او د درود شریفو. دې حدیث نه دا معلومیږي چې په لوړ आवाज سره ته ذکر کولی شي، په لوړ आवाज سره ته درود شریف ویلی شي، دا د 2,000 صحابه کرامو عمل دی. هغه د الله اکبر، لا اله الا الله، الصلاة والسلام علی رسول الله، دا په لوړ आवाज وي. 2,000 صحابه کرام دي دا چغې کړې، دا وویلو. خالد بن ولید رضی الله تعالی خپل لښکر ته راورسېدو. بیا دیارجان بادشاه اعلان وکړو، وی نهه ورځې جنګ مه کوئ، صلح ورسره وکئ، کېدای شي په دې کې زموږ څه خبرې جوړې شي. 9 ورځې جنگ نه و، یو ورځ جنگ وشو، بیا 9 ورځې جنگ نه و. مسلمانان دی خوا پراته دي، کافر په 3 میله کې اخوا پراته دي، په آرام سره صلح په منځ کې شوی، جنگ بندي ده، جنگ نشته دی. بیا په 10مه ورځ باندې
چې دا د جنگ دویمه ورځ کېږي د جنگ دویمه ورځ کېږي په 10مه ورځ باندې دیارجان بادشاه وی 2 لکه فوج په یو طرف باندې روان شي 2 لکه فوج په بل طرف باندې روان شي 80,000 مخامخ ورشي خو مسلمانان ختم کړي یو درنه پاتې نشي یو وي 2 لکه په خي طرف ورځي 2 لکه په چپ طرف ورځي 80,000 مخامخ ورځي د یو طرف نه د بل طرف نه راټول شي او دا کم پاتې مسلمانان چې دا وجنه مسلمانانو ته فتح ولګیدا نو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ 15,000 فوج په یو طرف کو په خي طرف باندې او په ګس طرف باندې 15,000 فوج کو صحابه کرام په خي طرف چې کم 15,000 کسانو د هغه امیر زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ ګرځاو هغه لنډغر صحابي ما چې جنگ ته بوته کمیس په یستو هغه پهلوان صحابي نو د خي طرف د 15,000 کسانو امیر هغه کو او د چپ طرف د 15,000 کسانو امیر چې دی نو عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ ابو بکر رضی الله عنه عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ هغه امیر مقرر کو نو هغه طرف 2 لک کسانو دې طرف 15,000 کسانو خي طرف باندې چې کافر رااله زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ مخله اوته مقابله وسره داسې وکړه چې 2 لک فوج پس پاک وېزغله په 15,000 کسانو باندې 2 لک کسان وزغلول سیت مردار کړه او تختیدل خو چپ طرف ته عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ هغه باندې کافر غالب شو کافر په غالب شو مسلمانانو ته شکست ورکو او دا غي چپ طرف مسلمانانو کې رادن نشو کافر 2 لک فوج په رادن نشو حتی در دې پورې چې مسلمانانو تیښته شروع کړه او ما درته ویلي زنانه د غونډۍ شاته مسلمانانو کېنولې وي مخې ته صحابه کرامو درولي وو کافر هغې غونډۍ ته هم رانږدې شو د مسلمانانو زنانه ورته راورسېدل چې زنانه خبر شوي چې مسلمانانو شکست خوړلی دی او په تیښته دي نو بار ته راووتلې د دې زرار ابن ازر رضی الله تعالی عنہ خور وه خولته ابن ازر رضی الله تعالی عنها خوله رضی الله تعالی عنها دا بار ته راووته دا هم ډېره بهادره وه خور او دواړه یو شان بهادر وو لوړې راواغستې لرګې او چې کوم مسلمان په تیښته او پاس پسورو د هغه د اس تخپې به یې پرې والې د مسلمانانو د اسونو د خپې به یې والې راتاوول به یې وي چېرته تښتئ مونږ چاته پرېږدی مسلمانان بعضې زنانه راغلې ماشومان یې په غېږو کې نیولي وو مسلمانانو ته یې داسې به نیولو وي دا ماشومان چېرته پرېږدی چې تاسو په تیښته روان یئ زنانو جهاد شروع کړو چې زنانو جهاد شروع کو مسلمانان په غیرت کې رالو زنانو ول غیرت ورکو دا ماشومان چاته پرېدای مونږ چاته پرېدای خولته ابن ازر رضی الله تعالی ول هغه سه د مسلمانانو د سونو د خپې به په ول ورته اول به په مسلمانانو کې غیرت راوستو د مسلمانان بیا واپس شو چې بیا واپس شو هغه 2 لک فوج هغه ته شکست ورکو بهرحال په 10مه ورځ باندې خو جنگ وشو د جنگ 2مه ورځ وه ډیر جنگ وشو نو 4 لک 80,000 کسانو بیا شکست خوړو چې بیا شکست یې وخوړو مسلمانانو پکې عارضي شکست مونږ خو بیا شکست په فتح باندې بدل شو دیارجان بادشاہ ته چې دا خبر ورسېدو ډیر غوسه شو عجیبه خلک یې د 2,000 کسانو فکر نه درځي په لکاو فوج لګم او واپس را تختای څه عجیبه خلک یې په خپله پاسېدو وی د سبا نه به زه په خپله وځم جنګ ته ستاسو نه نه ده شوي زه په خپله وځم د کافرو چې کوم جرنیل او بادشاه چې کله 11مه ورځ شوه او دا د جنګ 3مه ورځ کېږي نو یو پهلوان په کافر کو ډېر غټ پهلوان او زورور سړی دیارجان ته وي داسې وکړه ما ته یو موقع راکړه زه په خپله وځم او دې مسلمانانو ته د براس چغې وما چې مقابلې ته مې راوځئ نو ضرور به دا خالد ابن ولید زما مقابلې ته روځي او چې کله دی رووت زه درله د ده قصه خلاصوم نورو سره بیا وروسته ګورو دیارجان بادشاه ته دا کار هم ته کولی شي بل څوک یې نشي کولی دغه پهلوان اس ته وختو خو ډېر لوی پهلوان سړی و او چې اس ته وختو رامنډه کړو اس یې ډېر غټ اس او چې څنګه د مسلمانانو خوا ته راورسېدو چغې وولوي البراز که څوک در پکې زما مقابلې ته روځئ
دومره غټه تنه و کنه صحابه کرام فرمایي و چې مونږ ولې د مونږ چې دا چې تغر را روان دی دا کافر خو دومره لوی تنه په دومره غټ اسور مونږ دا څنګه راغی ته د مقابله بلا څوک کوي نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایل په مقابله ته څوک زه کو په خپل وزم دې سړي مقابله ته بل څوک زه کو په خپل وزم نو زرار ابن عزر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی خالد ته مو زده ته ما پرې د دم پهلوان دی زم پهلوان یو بل سره بګورو دا زرار ابن عزر رضی الله تعالی عنہ ته ترجمه کوي کنه دا ډیر پهلوان صحابي او جنگ ته چې به وته قمیص په ورتاوو ویزه چې په ما باندې کافر ډاډه راځي اسینه چې دا وایي چې چرته زغره غوستي دا دوی زم دم پهلوان دی زم پهلوان یو بل سره بګورو زرار ابن عزر رضی الله تعالی استوخت او مقابله ته وته دوه په بل باندې گزارونه شروع کړو خدا د عربو عادتو چې دوه تنو پهلوانانو به جنگ شروع وکړه درېمګړې بنه ورته یا به چې پدې کې یو تن مړ شو او یا به یو تن او تختید بیا به نور تلو ورنه دا دوه تر بداغه پورې جنگیدل نور بس ګیر چا پر ولاړو تماشا به کوله کافر هم تماشا کوله مسلمانانو هم تماشا کوله دوه تر بوتي دیو بل سره بلاندې وتی مقابله بوا نو زرار ابن عزر رضی الله عنه مقابله ته ود د کافر سره لګیا شو توري په یو بل چلی نور مسلمانانو هم تماشا کوي کافر هم تماشا کوي زرار ابن عزر رضی الله تعالی فرمایي دې سي عجيبه سره و چې ما په د توري گزار کو داسې زغره غوستي او جمال د توري غسو کا واړه ولا دا اوس باندې زغره چولې و ما په د توري گزار کو او کلنګ به کو تور به را اړه ولا او غټو سټ ته زنه رسیدم چې سټ ولا په تور واله دنګورانا نو ما چې په گزار کو لاندې بلګې دو لاندې داغه سو زغره و ایمه چیرې د دې سړی سره سن کیږي بره وته تن رسې وخت ته په اوس پنو کې پټته د سره سن کیږي وی چل می شروع کو چل می دا شروع کو چې اس می راو ګرځاو او چې اس می راو ګرځاو مسلمانانو ترا پتیخته شوم چې را پتیخته شوم کافر خدا وی چې کزه سړی رانه و تختیدو سړی می پتیخته کو وی هغه پسیم اسرا خوشې کو زرار ابن عزر مخې پاس پر کافر پس ور روان دي کافر و چې تختی رانه چې وای رسومه خو چې دي مسلمانانو تل ګرانیز دي شو کنه زرار ابن عزر رضی یو چالو کو یو چلی دا وکړو چې په دې اس باندې قیزه ټیټ راو کاګله دا واګی نه دا کېزه په جوخ ترو کاګلا یو نی بریک ورلو او دغه په شاته په 30 سپیډ کې روان دي کرا نو زرار ابن عزر په خپل اس کې زرو کاګلا داسې جوختا او شاته نه زدي سی وستله نه زويستا چې دغه په سپیډ کې روان دي او زه به اس ډایرک ودرم نو چې دی راشي چې په دې خېټه کې به نه زنه نو زی دا به ډیر سپیډ کې به خو به وتی نو چې زرار ابن عزر هم په دې اس کې زرو کاګلا او دا نزه شاته دي سی وستله کنه او دغه په سپیډ کې روانو او چې د اسرا ورسېدو نو دا خو ډیر تکړه کافر او ډیر جنگي سړیو ځان ته بچ کو اسی په دې مړای کولګه چې اسی مردار شو اسی مړ شو اسی ولګېدو او د ځان بچ کو چې ځان ته بچ کو د سراغه زرار ابن عزر رضی الله تعالی کافر وای ته عربي او دوکا عربي سړیو دوکا دی وکړه ځان دی را پتیخ تک او چل دی دا کو زرار ابن عزر رضی الله او ز عربي او دوکا خطا ته پتن د جنگ تراغلی او الحرب خدغه جنگ خو دوکا په جنگ خو کېږي په دوکو باندې جنگ منی او دوکا نه منی جنگ کې خو یې دوکې جنگ تراغلی دا کافر ته یې دوکا دی او کنتا ته څه پیدا درکړه سې چلیو کو زه خو روغ یم سې چلیو کو دوکا دی او کړي چلیو کو زرار ابن عزر رضی الله عنه فرمایي زما دوکې دا چلو کو نو اس راتاو کو نو دغه په اسمانه زرار ابن عزر او کافر خو بغیر د اس ولاړو چې تورای تاو کو جو سټی دی وو زکه دی اوس خو په زرار ابن عزر هو چته کنه د لاندې نو چې تورای تاو کړه کافر نه سټو او چې سټو را کو شو سره ته پرې کو چې سره ته پرې کو داغه چې کوم صغره او جامع او تور او هغه ارسته وست او راوي غستل د ځان سره زرار ابن عزر دا به زمای دبا زمای او دا حدیث مبارک ته من قتل قتیلا فله سلبه چا چې کافر مردار کو نو داغه ساز سامان بم دغه غازی چا چې مردار کو ها یو کله د کافرو فتح شو روغه شهر علاقه فتح شو نو دغه سامان د بیا د بیت المال په ټول مسلمانانو به یو شان تقسیمیږي بیا خو کو یو کا مسلمان او یو کافر ځان له مردار کو چې دغه سره سین نه دغه مسلمانی نو زرار ابن عزر رحمه ته هغه سامان جنگ را واغستو دا ما مردار کړي دا به زما یو ودا ستاده ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا ستاده ال تک دیار جان بادشاہ خبر شو چې کوم سړی ته مستر کې غړي دی غیر عالم مردار کو غیر عالم مردار کو دا څنګه خلق ته دیار جان بادشاہ ډیر څه غوسه شو ودا سه او کوي کنه
چې 1 لاک فوج په دې یو غونډې باندې کېنای او 1 لاک فوج په دې بل غونډې باندې کېنای او چې څنګه سار شي مسلمانان سپونه تیاری کنه دوی نه خبره وي نو تاسو به دا 2 لاک کسان په یو ځل په دې باندې غشي وروي دوی به نه خبره وي دوی به ځان جنگ ته تیاری او چې تاسو به په یو ځل باندې غشي وروي په یو طرف باندې په غونډې باندې 1 لاک کسان د شپې کېنولي په بل غونډې باندې 1 لاک کسان کېنولي د شپې مسلمانان چې سار پاسې د سپونه تیارول نه خبره وو په دې دوران کې به د غشو باران شو د یو طرف نه د بل طرف نه به د غشو باران شو دومره غشي په اورول چې د 200 صحابه کرام سترګې ووتې د 200 صحابه کرام سترګې ووتې دغه ته یوم التعویر ویل شي تعویر د عور نه د عور کوکسترګې ته ویل شي یعنی 200 صحابه کرام په دغه ورځ باندې کوکسترګې شو یعنی سترګې ووتې 200 صحابه کرام او ډیر صحابه کرام پکې شهیدان هم شو خو بیا هم صحابه کرام صفونه نه دي مات کړي ګوره ښا بیا هم شکست نه تسلیم کړي بیا هم صفونه نه دي مات کړي بیا پای غونډو ته پسې مسلمانانو خطر واغه کسانی مردار کړه سي وزغلول چاوي وزغلول په دې دوران کې چې ما خام شو په دغه ورځ باندې الله تبارک وتعالى د مسلمانانو فتح کوله په دې دوران کې یو سړی راغی د کافرونو ماخامه ټیم دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي زه تاسو مدد وکم چې دا کافرو له شکست ورکم مدد دې کولای شم ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته تاسو کې وایي زه د دې عیسایانو لوی پادری مدد دوی مولای ما خو چې د دوی پادری او د دوی مولای نه بیا د دوی خلاف څنګه کوي زمونږ څنګه امداد کوي دا جذبه در پکې کم طرف رااله دا سي چلو شو کنه چې موږ دغه په دې خار کې زمونږ کورونه دي وی زمونږ د په چراغه نو زمونږ د زنانو بی عزتي وکړي زمونږ د کورونو بی عزتي وکړي نو زلاله مخبل بادشاہ ته شکایت وکړو چې دا پوج را لګل دی زمونږ ټول زنانو دی بی عزت کړي وی هغه زما خبره تاړو وک کې نه خودو وی دا مې پړه کې راغلی چې دوی له بوز دي چې زور ورکوم چې یاد به ساتي هغه کوم خبره ونه منله پس تاسو په لاس ورته سزا ورکوم ای څنګه عزت داسې کوم کنه زه زما دوی ته دوی زما خبره مني ذکر دوی پادری ما د دوی مولای ما زما خبره باندې ډیر یقین کوي زه دوی ته وایم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي او ځان وته رډي ساتي تیار ساتي او تاسو با زر اسونه راولای زر سوارو او د دوی په خوا کې به اسې تیر کا خو واپس پر اتخته گیر خونه کی اسې با اسونه دوی په خوا کې تیر کوي وی خوا کار زما دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي وخا چې څنګه شپه شو دا وی ته تلیو هغه خپل کسانو ته وی ما تاسو جاسوسي کوله خو دومره خبر شوم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي ګوره د ځان خیال ساتي هغه ته وی ښا د خبره خو ځکه یقینو چې د دوی مولا او د دوی پادریو د خبره یقینو کوي وی خلاصتي په دې دوران کې یعنی منی مشپه شو د اسونو د خپو اوازونه رالو د اسونو رااله خو ځانونه تیار کړو چې به مونږ عمله کې خوشپه مسلمانانو خاصونه اسی وزغله واپس رالو یاره سړی خبره رښتیا وه عمله وشو خو په حساب یې پوه نه شو چې چلو شو چې سار شو هغه پادری راغی هغه مولا د دې عیسایانو وی ما خو چې په تاسو به حمله کوي خو هغه در سره بل چلو کو وی څه چلو کو وی هغه خو په دریاب پوری وتلو گرفتار کړي تاسو د شاغاړي رالو په تاسو او په دریاب پوری وتی د شاغاړي گیر کړی د شپې تری په دریاب پوری وتی دي نو مخه ته تم کسان کینه ولا د شاغاړي در باندې شو تاسو په منځ کې گیر کړی وی څه چلو کو ورشه لال شي پسې مون خو ناشنا خلک یو دروم نه راغلي دلته مونږ ګدر څه معلوم دي چې په دریاب کې کم ځای ډونګې دی او کم ځای نه دی مونږ ته لارو خیا کنه اسنه چې په دریاب ورودنګو منځ شو چرته ډونګې غرق پکې نشو ګدر راته وخه د تیر وته چې دورته د قصته غلط ګدري وخولي غلط لاري وته خو او شابه دا لاري په دې باندې ځای په زرګاو پوچ پاغه ورغه د دریاب منځ شو جو اخو ګدر ونه جو ټول په دریاب باندې لاو شو غرق شو الته کې داسې انتقام ته واغستخه داسې بدل ته واغستو نو څه په دریاب باندې لاو شو چې په دریاب باندې لاو شو سلورم اورشوا اوس پدې کې عمر رضی الله تعالی عنہ تخطل وکنه ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ تخطل لګل چې موږ له کسان امداد لرولېګا دا غي ختم سبانه ورځ ابو عبیده رضی الله دا عمر رضی الله تعالی عنہ 9000 صحابه کرام د دې امداد لرالېګل خو غیر روانو د سعید رضی الله تعالی عنہ په نگرانی کې هغه مشرو سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنہ دا په مشرق کې 9000 پوج د مدینې نه شام ته دوی لرالېګو خو هغه لار خطا کړی و
لاره خطا کړې و نو د شام په ځای باندې عمان ته وتي وو دلته عمان هم د دوی قبیله و کافرو عیسایانو نو دوی ورته وی چې مونږ خو لار خطا کړې ده خو تاسو لرالو اسلام راوړئ هغې ورته وی چې اسلام چېرته راوړو تاسو خو زمونږ دشمنان یې نو هغې 4,000 عمانیانو کافرو په د مسلمانانو تورې ایستلي دي نو مسلمانان 9,000 کافر څه وو 4,000 چې مسلمانانو پې شروع کړي دي چې هغه 4,000 والا سرونه کټ کړي دي هغه ټوله کړي او د هغې سرونه په نیزو کې ټومبلي دي او را روان دي او 4مه ورځ ده چې 9,000 پوج د مسلمانانو د مدینې منورې نه راورسېد د مسلمانانو امداد لا او ټول په آسونو ناست او نیزې نیولې په نیزو کې د کافرو سرونه دي چې راورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایله که تاسو چېرته راغئ او دا سرونه تا تاسو چل کړی دی امام عمر رضی الله تعالی په 2مه ورځ د خطر علیږلي یو چې ورشئ شام ته د هغوی مدد لا خو مصیبت دا و چې لاره رانه هېره شوې وه د شام لاره خو پرېښې وه په بل طرف ورغلي وو تلو عمان ته رسېدلي وو نهلته خو د کافرو سره مقابله راغله نو هلته خو 4,000 مردار کړه چې اوس تاسو لره ورسېدو نو الله ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل اوس کار وشو تاسو 9,000 راورسېدئ ښه دمه کسان یئ سبا به ورسره تاسو ګورئ نو چې 4مه ورځ شوه که نه دوی ته وی وروځئ خو دا سرونه به په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ دا سرونه په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ نو 9,000 پوجیانو د مسلمانانو او په نیزو کې د کافرو سرونه ټومبلي او میدان ته ووتل چې میدان ته ووتل اخوا چې رومیانو وکتل چې 9,000 نور پوج راغلی دی او لا سرونه هم د کافرو راوړي دي په هر یو سره په نیزه کې سر هم دی هغې چې دا 9,000 پوج ولیده که نه نو بیا مشر کشر ته نه کتل او کشر مشر ته نه کتل خو بیا په تیښته وو او مسلمانانو پې شروع وکړه نو چې په 4مه ورځ باندې ښه جنګ وکړو او 10 لاکه پوج وزغلو 10 لاکه فوج وتښتو نو چې په 4مه ورځ جنګ وشو صحابه کرامو ارام وکړو په 5مه ورځ پاڅېدل او میدان ته ووتلو نو خپل شهیدان د هغې دفن کولو شروع کړو صحابه کرامو دفن کولو شروع کړو نو چې په 5مه ورځ خپل صحابه کرام وشمارل نو 4,500 صحابه کرام ته شهیدان شوي 4,500 صحابه کرام څه شوي شهیدان شوي او چې د کافرو مړي وشمارل نو 2,20,000 کافر مردار کړي وو 2,20,000 کافر مردار کړي وو او د مسلمانانو نه 4,500 صحابه کرام شهیدان شوي وو دا هم یوه غزا شوې ده دې ته غزوه یرموک وایي څه ورته وایي غزوه یرموک او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه وروستو شوې ده د خالد بن ولید او د ابو عبیده رضی الله تعالی په نګرانۍ کې شوې ده دا هم یو زمانه وه دا مسلمانانو ټیک ده که نه دا مسلمانانو دا هم یو زمانه وه 10 لاکه فوجو کسانو ته څو کسان مخې له وتي واقع به د ټوله بیان کړه تاسو هر څه هېر دي تاریخ درته بیانوم دې لپاره چې د خپلو اکابرو د دغه نه خبر شئ که نه 10 لاکه او د 80,000 کسانو مقابله څو کسانو کړې وه 22,000 څو کسانو 22,000 صحابه کرامو دا مقابله کړې وه 22,000 صحابه کرامو او بیا د 80,000 کسانو مقابله خالد ابن ولید په 80,000 کسانو کړې وه د 80,000 کسانو مقابله په څو تنو کړې وه په 80,000 او اوس مې درته وویلو چې د 2 لاکه په ښي طرف راغلو 2 لاکه په پوج په ګس طرف لاړو مسلمانانو ته څو تنه ویشتل 5,000 دا هم یو دور دا هم د اسلام یو غلبه وه دا هم یوه جذبه وه دا نه و چې مونږ کم یو دا زیات دي داسې بیانات او واقعات اوریدلو دپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक के چې हमेशा داسې عبرتناک بیانات او واقعات ستاسو مخې ته راځي کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ والسلام